پروګرام با خبره پښتونخوا تاسو د اف ام 89.4 او اف ام 96 نه نیغ پنیغه اوري او دا پروګرام تاسو د فیسبوک په پیج باندې دا ټیم نیغ پنیغه ګورئ هم فیسبوک پیج ته بلل شي التبا سونو پښتونخوا ولیکي زموږ دا پروګرام به دا وخت تاسو نیغ پنیغه کتلی شي پروګرام با خبره پښتونخوا کې مونږه ستاسو سره په تازه ترين صورتحال خبرې اترې کوو عموما مونږه د نړۍ پاکستان په حق لمانه خبرې اترې کوو او خصوصا مونږه د خیبر پښتونخوا په تازه ترين صورتحال باندې خبرې اترې کوو هغه که د امنیت صورتحالي که د معیشت د تعلیم یا د صحت وي د کلتور یا نورې ستونزې راپېښې وي یا د حکومت کارکردګي خو یا خرابه ګوډ گورننس یا بیډ گورننس په دې ټولو معاملاتو باندې خبرې اترې کوو تاسو سره نن په نړۍ چې کوم مسله راپېښه ده هغه د ایران اسرائیل کشیدګي ده اسرائیل په ایران باندې حمله وکړه جارحیت یې وکړو او ایران د خپل دفاع هغه حق ساتلو هغه ادا کو او جوابي حمله په اسرائیل باندې وکړه لکه څنګه چې موږ تاسو کتلیو د مې په میاشت کې د بهارت د طرف نه چې کم جارحیت په پاکستان شروع او پاکستان خپل بار بار هغه وینا کوله چې موږ خپل د دفاع حق لرو خو د صبر او تحمل او د هغه د مظاهرې نه بهارت غلطه پیدا واغسته واغې د پاکستان کمزوري وګڼله او په در په ډرون حمله ورسره جاری وساتلې خو بیا چې پاکستان په کومه طریقه باندې بهارت ته جواب ورکړو نو هغه پوره دنیا ومنله او د دنیا هغه سوپر پاور او د دنیا هغه ملکونه منځته رالل او بیا پاکستان ته څو ګنټو کې دننه وی چې نور د جنگ نه ډډه وکړي پاکستان په هغه ټایم باندې هم هغه ته جواب وکړو چې کله هم پاکستان د جنگونو په حق کې نه دی خو چې جارحیت پکېږي نو بیا د جارحیت موتول جواب ورکول خپل حق لري او هغه حق هغه په بهتره طریقه سره ادا کو داسې اسرائیل څرنګه چې په نورو ملکونو کې مسلمان ملکونو کې هغه کم څه کول خپل هغه بدمعشي نتنیاهو قائمول ساتل داغو خیال دا چې ایران به هم داسې شي خو ایران چې نن د اسرائیلو کم حل وکړو اسرائیل یو کندر جوړ کو او دغه حمله په در په جاری دي د ایران د طرفه په ایران کې هغه د بهارت د طرف نه د جاسوسي هغه اډې د جاسوسیانو هغه خلک هغه چې کوم دي نو اطلاعات راغلي دي چې ډیر د بهارت د طرف نه الته کې د موساد د پر جاسوسي کولو ولا خلک هغه مخې ته راغلي دي په ایران کې د موساد جاسوسان چې د هغه کې د ایران جرنیلان هم شاملو د ایران ډیر خلک پاغه کې شاملو او هغه خلک هم مخې ته راغلل هغه دغه صفایا کېدو والده او دغه جنگ جاری دی خو په دغه جنگ کې دغه وینا کېږي چې هغه د پاکستان د طرف نه او د نورو ملکونو د طرف نه هم چې جنگ د مسلې حل نه دی او د دې حل کول راوستل پکار دي چې د دې حل وشي زمونږ د صوبې مونږ چې څنګه وی چې تازه ترين صورتحال باندې خبرې اترې کو موضوع ویم خو موضوع چې زموږ کومه ده نو هغه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی صورتحال له او ورسره چې کوم دی نو دغه روان بجټ د حکومت د طرف نه چې کوم دی هغه ودرولې شو دا د صوبې خلکو ته چې کوم دی د دې منتخب حکومت د طرف نه او د صوبې خلکو چې په دې کم اعتماد کړي دي نو دا د صوبې د خلکو ته کم پیغام ورکړي سکه داسې خو چرته چې هغه ماشومان لوبې کولې نو داسې هم پکې په لوبو کې هم داسې طریقې کار نه دی راغلی لکه نن چې د دې اسمبلی د وقار سره د اسمبلی د ډیکورم سره کم سکیږي په موضوع باندې خبرې اترې کوم زموږ سره په سټوډیو کې موجود دی عرفان خان سینیئر صحافي تجزیه کار عرفان صاحب په خیر لستړي مشه ډیر مننه سره خوشاله اوسئ عرفان صاحب زه خو چې دغه ته ګورم مال خندام راشي چې دا د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې چې دا کم سره روان دي نو دا چې څه دی وای آیا دا د دې لپاره کوي چې دا دی وای چې مونږ په بجټ کې چې کوم دی د خان ویژن شاملولو لپاره
خبره کړې ده موږ له د خان سره ملاقات کول نه راځي او د دې وجې نه به بجټ نه پاس کېږي د دې نه به دغه نه کېږي. نو آیا عرفان صاحب دا بجټ چې کم دی دا د صوبې خو د دې نه خو اوس زما په خیال چې ماشوم خبر دی چې د بجټ دا طریقه کار دا د کله نه شروع کېږي او بجټ د کله نه جوړېږي. نو آیا په دې دوران کې څومره چې کوم دی د پی ټی آی د قایدینو د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا داسې د نور منتخب خلکو د هغې د خان سره د هغې د خپل قاید سره ملاقاتونه شوي دوی به دا خبره په دې کې نه کړي چې یاره زموږ بجټ جوړېږي تاسو څه وایي او تر اوسه پورې دوی د خان د ویژن نه خبر نه شو چې دوی وایي موږ د خان ویژن په بجټ کې شامل وو. ډیر مننه شهاب صاحب یو خدای طریقه بالکل او چې په دې ایوان کې مونږ ډیر ښه پارلیمنټریان کتلی دی عبدالغفور خان صاحب الله دې وبخي داغه په صورت کې اسرار الله ګنداپور صاحب په صورت کې بشیر بلور په صورت کې او دغه شان نور پارلیمنټریان سي اوس هغه خلک دي او د هغه موازنه تاسو دې موجوده پارلیمنټریان سره کوي نو د دې کې د ځمکې د اسمان فرق دی دا چې کوم د پی ټی آی ولدي د دین سه ویژن شته او د دوی سه سوچ شته دا یو صوباله لري پاغي په نوم باندې دوی ته ووټ ملاو شوی او راغلي دي او پاغي باندې دي د دې بجټ نه دغه قیدی 420 ته هر څه چي دي هغه سره نه دي سکار شته او نه هغه سره د اختیار شته هغه په کار دي چې د پارټي ویژن ورکی دا بجټ چې دی دا یو سرکاري ډاکومنٹ ته دا د سرکار پیسې دي دا د عوامو د ټیکس پیسې دي بالکل د دې لپاره ځانتي خان د دوی سره کس تګلار وي د دې سره ویژن وي هغه خپل ای ډی پی کې شامل کی چې دا منسوبي دي او بالکل پاس کول دا نه د قیدی نمبر 420 کار دی نه دا د بلچا کار دی چې هغه د انسټرکشن ورکې دا پاس کې دا باندې پاس کې ولې دا صوبه دې سره په میراث کې راغلی دا صوبې دې ته لیکلې دا دغه ډېر ټیکنیکل خبرې هم دي چې دا بجټ کړ 30 جون پورې نه پاس کیږي نو کیږي بس او بالکل دا خو آئین آرټیکل 112 چې دی هغه سوی آیا په دې صوبه کې با گورنر راج لګي آئین آرټیکل او 126 128 چې دی هغه سوی وزیر اعلی به اسمبلی تحلیل کوي دا به ایڈوایس ورکوي گورنر ته بالکل او دا آئین تحت هغه تاسو اختیار حاصل دی پریزیډنټ ته چې هغه با په دې صوبه کې گورنر راج لګي دا ټول چیزونه ډېر واضح دي په آئین کې بیا په دې کې بل آرټیکل دا چې د بجټ نه پاس کوي او اسمبلی ډیزالو وي نو دا اختیار شته چې سلور میاشتو د لپاره د دې صوبې چې کوم جاری اخراجات دي سلور میاشتو د لپاره هغه ورکې څنګه په نگران دور کې هم شي زه به دې خبره باندې نه پوهیږم چې دا بجټ پروس کال هم دی حکومت پیش کړو د دوی په وخت کې شوی دغه وخت کې پروس کال تاسو عرفان صاحب که تاسو یادي 13 کال په جون کې دو بجټ پاس کړ یو د نگران او یو خپل اوس دا خبره هغه ټیم کې هم د دیو چې کم دینو دا قائد په جیل کې دغه خبره ترازم چې هغه ټیم کې هم دا قائد په جیل کې هغه ټیم کې هم دا صوبه هغه ټیم کې هم دا بجټو دغه اخراجات او دغه دي صدا سي وشو په دې کال کې په دې میاش کې په دې 2 هفتو کې چې دې خبره سره دا مشروط کړي دا چې دا به هغه سره ملایوي هغه بریفینګ ورکړي تاسو ته چې بریفینګ درکې نو دا یو لس کال چې دلته په صوبه کې راستاسو حکومت او دا د تباہي سره ښکار ده نو په دا ټیم کې تاسو ته نه راتلو کله دا بریفینګ ورکو کور نه کی هغه کم داسې د فاینانشل دا ایکسپرت راغلی دی چې هغه په خپل اوپینین یا سنور شزونه ورکي دی وخت کې د صوبې تباہي دا چې د شاته کم خلک دی بیوروکراسي دا 1500 ارب روپے چې کم ترقیاتی جاری اخراجات بجټ دی جی د دې د پارس کول پکار دی اوس په دی وخت کې چې آپ صاحب دا بجټ چا تیار کړي دا نه عمران خان تیار کړي دا نه علي امین صاحب تیار کړي دا نه مزمل اسلام تیار کړي دا تیار کړي د بیوروکراسي جی د دې په شا باندې د دې جاری اخراجات دا الاونسز دا ټي ای ډي دا نور مرات دا مختلف چیزونه دا 1500 ارب روپۍ دي دا 1500 ارب روپۍ به د خلکو جیبونو ته ځي 1500 ارب روپۍ ترقیاتی بجټ لې خو د شي په هغه کې یو سل 15 ارب روپۍ چې دی هغه د ایشین ډیولپمنٹ بانک نو د عالمي بانک نه دوی قرض اخلي لیکلي دی باقاعده بالکل یو چې د قبایلی ضلعو کومې پیسې دوی لیکلي چې 42 ارب موږ ته په دې مت کې ملاويږي دا د دریو صوبو شیرز دي دا د پنجاب دا د سند دا د بلوچستان دا څه ډاکومنټډ پروف دی یا دا څه په دې باندې معاهده شوی و یا دا څه شوی و چې دوی هر کال وایي چې دوی به 3% دلته ورکوي 42 ارب دا اسی اوایي خبرې دي بجای د دې چې دا حکومت دا صوبایي حکومت دا پارټي خپل ځمېداري واخلي نو دا خپل ځمېداري نه اخلي لیکن نه دا چرته دا سه هیڅ نه دی راغلی ډاکومنټډ پروف چې دا 3% و دا صوبې قبایلی ضلعو لور کوي بیا مفروضو باندې دا 42 ارب روپے پکې دوی دا چولې دا 2.5 ارب روپے خطو باسه اوس د دې صوبایي حکومت خپل 2.5 ارب روپے ترقیاتی بجټ دی
په 200 ارب روپو کې به دوی څه کوي. دا 13 کال شو کنه، کال 13 شو دا راغې موږ بهر نه وځو. دا پیښور دی، په دې پیښور کې سکول جوړ شوی، په دې پیښور کې چېرته هسپتال ډسپنسري جوړ شوی، په دې پیښور کې څومره سړکونه جوړ شوي، په دې دغه کې څومره ټیوبویل جوړ شوي دي، نور د سہولت څه پروګرام دی په یو کال کې صرف په دې پیښور کې. دا مطلب دا دی چې یو طرف ترقیاتي بجټ ته چې موږ وګورو چې هغه څومره دی، او بل طرف چې کم دی نو د هغې د لګولو رفتار څه دی، لګولې کېږي که نه لګولې کېږي. تاسو دا بجټ ډاکومنټ وګورئ 2019-20 کې چې زموږ زیات کم تحفظات دي هغه په دې باندې چې په 2019-20 کې د دې وزیر اعلی هاوس خرچه دا 40 کروڑ روپۍ و جی. په دې 2025-26 کې بلکې دا چې کم روان دی 24-25 په هغې کې دا 1 ارب 39 کروڑ روپو ته رسېدلی ده، او چې کم بجټ و د هغې نه تقریبا 60 کروڑ لکه څومره زیات خرچه کړی دی. اوس د دې کرنټ بجټ خبره کوم. ستا د وزیر اعلی هاوس په اخراجاتو کې په یو کال کې په 15 کالو کې 1 ارب روپۍ خرچه راځي. دا چې راتلونکي بجټ دی باندې به دا 1 ارب 60 کروڑ 1 ارب 70 کروڑ روپو ته رسېږي. اوس دغه پیسې چرته ځي؟ د دې په شابه باندې دا پسې کېږي، د دې سیستم شاته سوق دي، دا بجټ څنګه تیارې. تاسو دا هیلث الاونسز ورکوي نو دا په هیلث کارت لپاره چې د الله سوشل ارب روپۍ مختص کړي او بیا سرکاري ملازمینو له هیلث الاونسز هم ورکوي. د دې پسې خبره هغه ته راځي چې ویژن نشته، دا ټول ډرامې دي، دا په دې باندې کې پبلک انګیجمنٹ غواړي چې عوام صرف په دې شیزونو باندې توجه وي چې دا به د دنه منظوري اخلي دا به نه اخلي، او چې کوم اصل مسائل دي لکه تاسو ما د سکول خبره وکړه، تاسو ما د تعلیمي ادارو خبره وکړه، د نکاسې خبره وکړه، د سړک خبره وکړه، نورې منصوبې هغه کوو نو هغې کې څه دي یا هغې کې دوی څه کړي دي یا هغې دي. تاسو وایي شهاب صاحب خو چې دا کم د دوی دلته دا 93 یا 94 یا 93 یا 95 MBAs دي د دې حکمران جماعت په دې صوبایي اسمبلی کې د PTI ما سي وایي دغه آفتاب عالم نه چې چا د کوم ورځ د بجټ تقریر وي د دې نه علاوه نه هغه ته پته شته او نه د 93 کسانو ته پته شته چې دا بجټ دی شي نه د کومې بلا نوم دی په دې کې سدي ADP څه ته وایي، ترقیاتي منصوبې څومره دي، فارن پروجیکټ اسسټنس څومره دی، چا هم نه دا بجټ کتلی دی. خو بس یو خبره یو کس د سوشل میډیا موږ دې ته وایو که نه هغه ورځ هم زه خبره بار کوم چې په دې خیبر پښتونخوا کې د 12 کالو راسې دلته ډیجیټل خوشحالي ده. بالکل په موبایل باندې هر څه ټیک دي، هر یو سړی خوشحال دی، نه ګرمي شته، د بهر نه د دنیا خلک راځي دلته روزګار له نوکرو له کاروبار له ټولو خلکو چې دی پرېښودو او راځي ځکه چې په دې صوبه کې خوشحالي ده. مزمل اسلام صاحب هغه ورځ کړی دی چې په تیرو 2-3 کالو کې 10 لکه خلک د پاکستان نه بهر تللي دي. دا هغه سټیټمنټ راغلی. بالکل هغې کې چې موږ لږ بیور اف سټیټسټکس وکتل د ټول نه زیات خلک په یو کال کې یعنې د یو کال خبره کوو 4 لکه خلک هغه د خیبر پښتونخوا پنجاب نه بهر تللی دی. پنجاب نه تللی. د پنجاب آبادي څومره د شهاب صاحب 10 کروڑه 11 کروڑه تقریبا. ستا د خیبر پښتونخوا نه 1,65,000 خلک تللی دی، ستا 4 کروڑه آبادي ده. ته که د آبادۍ په تناسب سره د دې ریشو راوباسي نو ستا په خیبر پښتونخوا کې زیات غربت دی، دلته خلک زیات بېروزګاره دي، دلته زیات د امن و امان مسله ده، دلته هیڅ هم نشته. د دې صوبې نه زیات خلک روان دي سعودي ته UAE ته او مزمل اسلام خلک او دا عام خلک هم نه دي. عرفان صاحب دا تعلیم یافته خلک دي، تعلیم یافته خلک دي، ډګریان یې اخیستي دي یا چې کوم ډاکټران دي یا انجینیرز دي او هغه خلک دا غلط انټرپریټیشن چې کیږي کنه لکه مزمل اسلام صاحب پوهه سړی دی هغه چې د ټول پاکستان کوي هغه د خپل صوبې حکومت نه تاسو کوي چې دا 11 کاله په دې خیبر پښتونخوا کې خوستاسو حکومتو دا تاسو د دې خیبر پښتونخوا نه دومره خلک ولې روان دي. اسب عرفان صاحب زه به یو خبره ته وکم دا مزمل اسلم صاحب چې کوم دی لکه تاسو به تجربه شوي یا نه خو کور سره ناس یې نو د سره چې ان د ریکارډ خبره کوي کنه هغه یو شانتي اف د ریکارډ خبره چې ورسکه نو دا به ټیک ټاک خبري کوي لکه یو ځل د دې صوبې د دې رایلټي او د دې بقایجات او د باره کې ورسمه خبره کوله چیرې حکومت ډیر زیات فعالیت کوي او مرکز زمونږ د حقوق نه راکوي د غیر نه راکوي نو هغه وی چیرې دا ټیک ده چې نو ور کوي ور سره شته خو کپرس ک نو ور کوي نو دا صوبه چلیږي څنګه زمونږ د خیبر پښتونخوا صوبه خو ټوله ډیفرنٹ زمونږ خپل چې کوم د ریوینیو سړي
دا ټول ډیپند په دغه ده. نو بیا وی چې دا مونږ ته په دې میاشت کې دومره ایربه روپۍ راغلي، په دې کې دومره ایربه روپۍ راغلي، په دې کې دومره روپۍ، چې دا خو هسې هغه پولیټیکل سټیټمنټ دی چې پیسې نه ورکوي. که مرکز نه پیسې بندې شولې نو دا صوبه خو نه بیا ته تنخواګانې ورکولی شي، هېڅ هم نشي کولی. شهاب صاحب بالکل همدغه خبرې سره اتفاق دی. د دوی خپل آمدن د دې صوبې چې دی په دې راتلونکي کال بجټ کې هغه 129 ارب روپۍ ایښو دی. ستا بجټ چې دی هغه 2000 ارب روپۍ دی. دا 1300 ارب روپۍ چې دی دا به تاته د وفاق نه ملاویږي. په دې کې زمونږ د 165 ارب یا د 200 ارب چې کوم د فارن پروجیکټ اسسټنس ملاویږي دام لري کا. دا 1400 ارب روپۍ تاته د وفاق نه ملاویږي. دا باغی درکې. نو دا چې تاته وفاق نه درکې او په دې باندې خپل کی دي یا چې کوم خبرې دوی کوي چې وفاق زیاتې کوي یا نه را کوي، نو آیا دا صوبه چلی دی شي؟ دا به څنګه یوې میاشتې تنخواه نشته وسره. نو دا هغه ټول د دې صوبې څه ده چې کوم د نت هایډل پروفټ ته د وار آن ټیرر په مد کې دا ټول شیزونه او د دې ډاکومېنټس دي چې کوم د وار آن ټیرر په مد کې شهاب صاحب دوی ټارګټ ایښو دی 106 ارب په دې روان کال کې چې دا موږ ته وفاق نه ملاویږي. هغه 114 ارب ملاو شوی، یعنی د دوی د ټارګټ نه هم 8 ارب روپۍ وفاق زیاتې ورکړي. ٹھیک ده. راتلونکي کال کې دوی ځان ته 139 ارب روپۍ ټارګټ ایښو دی. اوس چې دا پیسې وفاق اشارولې، دا پیسې وفاق نه ورکولې، نو آیا دوی بیا څه کولی شو؟ دا سیاسي بیانونه دي، عوامو له دوکه ورکول دي. پکار وا چې کومه په هغې باندې تنقید نه کوو. موږ د پنجاب سرکار نشته، موږ د سند سرکار نشته، موږ د بلوچستان سرکار نشته، موږ د وفاق سرکار نشته. په دې خیبر پختونخوا کې چې کوم د دوی ویژن دی څومره سرمایه کار راغلي ورسه پورې او څومره تللی دي، څومره خلکو ته روزګار ورکړی دی او څومره خلک بهر روزګار لتلی، مزدورو لتلی، نوکرو لتلی. څومره په دې صوبه کې کارخانې بندې شوې د لاین آرډر د وجې نه. اوس په پېښور کې لاین آرډر دی که نه، یا سټریټ کرایم دی. دله مریم نواز راځي، دله مراد علي شاه راځي، دله سرفراز بوګټي راځي، دله محسن نقوي راځي که نه. دا هم د دې علي امین ګنډاپور صاحب کار دی، هم دا د بخښنه غواړم. مونږ هم دلته یو پروګرام کوو او همداسې د صوبو موازنه هم کوله. زما په خیال سره چې هم دلته نه را سره پکې تاسو وایي، ما پوره یاد نه دی، خو د څلورو صوبو مونږ جرنلستان اغوستي، سینیر جرنلستان. نو پای کې زمونږ د بلوچستان نه چې کم سینیر موست جرنلست هغه چې کم دی نو هغه چې خبره کوله، نو هغه د تاسو کوم خبره وکړه چې یاره دې له به مریم نواز راځي که دې له به مراد علي شاه راځي. نو هغه خبره کوله، هغه به یاره به شهاب صاحب زمونږ استاسو د الله مل شي، خو یک فرض کدي مسلم لیگ ته ریکوست وکړو چې تاسو داسې وکړئ چې دا مریم نواز داسې باری یو 2 کال چلته حکومت وکړي، یو کال بیا خیبر پختونخوا ته ولېږئ، یو کال بلوچستان ته راولېږئ چې زمونږ دا طرحه عمل او دا مونږ هم ښه شو. نو د وینا مقصد مې دا چې تاسو کومه خبره وکړه چې یاره دا به هغې راځي که به. خو عرفان صاحب تاسو نه ګڼئ چې دا کم څه روان دي که نه. لکه په خیبر پختونخوا اسمبلی کې مزمل اسلم راځي په اوله ورځ د سپیکر په رولینګ باندې چې هغه کینی او ممبران په بجټ باندې په بجټ تجاویز کم بحث کوي، د هغې چې هغې کم جواب ورکړو که نه، هغه د بجټ نه بار بالکل ونه وتو او اکورټ د یو پوینټ د اپوزیشن او د حکومتي ارکانو د هغه بجټ باندې څه خبرې هغو کم څه تحفظاتو اظهار کړی وي یا څه مطالبې کړی وي، په هغې د یو ټکي هغه جواب ورکو. په سبا له چا راغی که نه، نو هغه بیا قیصه بل شان شو. لکه څنګه چې روایتي طور باندې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې بحث کیږي او خبره به کیږي چې ممبر به پاسي، هغه به وایي چې دلته کې کم دی نو په بنو کې جنوبي اضلاع کې اب امن و امان صورتحال خراب دی، وزیر اعلی خپل علاقې ته نشي تللی، دا وزیر اعلی په خپل ځای کې د حل دی. نو چې هغه پاسي نو وایي چې کم دی نو دا چې ټول کړي فارم 47 ول راغلي، دا راغلي، دا راغلي، هغه ایشو باندې کوم خبر کوي. هغه زما د وینا مطلب دا چې په سباله باندې مزمل اسلم راغی، نو هغه بجټ باندې پاس کېدو چې هغه پاسې دو هغه پولیټیکل خبرې شروع. لکه مطلب دا دی چې دوی ته دا ویل کېږي چې په دې اسمبلی کې تاسو چې کم دی نو په بزنس باندې کمی او خپل روایتي سیاست چې کوم دی نو کنځل وینا د بل بېزتي کول، دا چې کوم دی نو دا تاسو نو هغه هم هغه طرف ته بیا په دویم ځل هغه هم راغی. نو زما د وینا مطلب دی چې دا دیو ته زما خیال دی چې د یو طرف نه فیډینګ کېږي چې دا په تاسو بدل ته څه کوئ. شهاب صاحب دا به مونږ د دې صوبې بدقسمتي او د تحریک انصاف خوش قسمتي وګڼو. هغه دا چې د دې صوبې قابل ترین خلک چې دي، که هغه ټیکنوکریټ دي، که هغه بیوروکریټ دي ریټایر دي، که هغه فاینانشل ایکسپرټ دي، هغې سره
ډیر زیات ظلم زیاتې کیږي د دې صوبې سره کیږي تاسو د کراچۍ نه یو امپورټډ منسٹر راولې په دې صوبه کې ول ټالنت نشته دا د دې د خپلې پارټۍ په دې تیمور سلیم جګړه سره باندې چل شوی ما ته وایي کم یو دی تیمور سلیم جګړه دلته کیو اوس تاسو هغه چې کم هغه کوم کنه په پنجاب کې د مسلم لیگ نون حکومت ته هغه څوک د خیبر پختونخوا نه بوتلی دي سوال نه پیدا کی په سند کې چې پیپلز پارټي حکومت ته هغه څوک دلته نه بوتلی دي ایون بلوچستان چې زمونږ نه هغه صوبه ده الته هغه څوک د بلې صوبې نه راوسته چې په هغه باندې مسلط کړي دلته تاسو ګورئ چې په چترۍ باندې څومره خلک اډوایزران راکوشي وي دي براه راست ناشتي نه سکار شته نه ساغشته نه عوام پیس کوي نه د عوامو سره خیال شته تیر دادي ځکه چې د دې صوبې کم منتخب کاسته مسله خو باغه ته جوړی کی چې هغه پبلک تزید هغه نه بتا پوس کی دویم چې کوم نور اهم عہدی دي موږ دغه اډوایزر نور خبرې کو باغی باندې غیر منتخب خلک یا چې هغه د دې صوبې سره تعلق نشته په اهمو پوسټونو باندې پنجاب نه هغه راوستل کیږي زه په دې خبره باندې نه پوهیږم چې را دغه پارټي د دې صوبې سره کول سغواړي مقصد سره ایجنډا سره دا صوبه چاپ صاحب دا چې موږ بار د قرض خبره کوو د لون خبره کوو دا صوبه چاپ صاحب راتلونکي وختونو کې بعد دلته ترقیاتی بجټ بالکل زیرو وي ښکاری دی او دی وخت کې چې کم قرضې اغستل کېږي هغه صرف او صرف د بیوروکراسي او د دې په خپلو منځ کې په کمیشن باندې جګړې دي همدغه وجه د عرفان سے بخنه غواړم چې وفاق دیو ته کمی پیسې به ورکولې لکه تیر ځل دیو چې غوالم ته پیسې نه ورکولې بیا شهباز شریف چې کم دی نو وی چې دا چې مونږ تاسو له 4 ارب روپۍ درکړې وي هغه تاسو چرته لګولې دي لکه دا غي حساب خور کوي کنه نو وس وفاق چې کم دی نو چې کمی پیسې ورکوي کنه نو دا غي د پر باقاعده چې کم دی نو هغه منشن کوي چې دا یو ارب روپۍ چې تاسو ته کمی درکړې کیږي دا به د پولیس اکوپمنټس او پولیس د مضبوطه کولو لپاره دا غي د پر استعماليږي دا چې تاسو له کمی درکړې دا د توانایي د منسوبې یاد دی باندې نو دا هغه وجم دغه دا چې دیو ته پیسې کمی راځي هغه ته د لګولو طریقه تا چې څنګه خبرو کوي چې یار آی د دیو سره څوک شته دی نه نو چرته دی عرفان سے ډیپوټیشن دا ډیپوټیشن دا چې شه دی ډیپوټیشن تعریف دا دی چې تاسو په خپل صحافت په شوبه کې ایکسپرت یای د خیبر پختونخوا اسمبلی ته په صحافتي په میډیا په شوبه کې چې کوم دی نو ایکسپرت پکار دی چې الته کې په صوبایي اسمبلی کې نشته نو هغه د دغه ارګنایزیشن نه تاسو په ډیپوټیشن راغلی اسمبلی ته مرالېږي چې دلته په دې اسمبلی کې دا ایکسپرټیز شته نه اوس زموږ د خیبر پختونخوا حکومت د موجوده حکومت تاسو ماته وایي چې په ډیپوټیشن کم خلک را دغه کړي دي پای کې کم ایکسپرټي د وزیر اعلی چې کم دی نو د ټیکو انچارج دا غزوی چې کم دی تاسو ته پته ده په خیبر پختونخوا اسمبلی کې ولګاو په 16 کې او په 17 ګریډ کې هغه په ډیپوټیشن باندې ایکسایز تر اوستو په ایکسایز کې داغه د پر ځان له شوبه جوړ کړل د انټيليجنس نارکاټکس او دغه منشیاتو د پر ځان له انټيليجنس شوبه جوړ کړل او داغه شوبې هغه ډایریکټر ولګاو په ډیپوټیشن باندې تر هغه ډایریکټر اوس ماته وای دا کوم ایکسپرټیز ته چا غیر اوسه اگر ته زم غنه شهاب صاحب دا ایکسپرټیز دا دی چې دلته د منشیات او کم د اربونو روپو سمګلینګ کیږي ډیلینګ کیږي بارګینینګ کیږي نو هغه چونکه بل چاته ورکول نه غوښتل هغه براه راست په دې کې ذکر راغی چې دلته نسومره ډیلینګ او بارګینینګ کیږي د منشیات او د ډرګ منی وي نو هغه براه راست راځي د خپل کور کې تقسیمي اوس دا دغه ایکسپرټیز دی دا ټیک ټاک میک ټاک تاسو ګورئ نو دا ایکسپرټیز ټولم داري کورسۍ کې ناسي او د ډرګ منی دا د منشیات منی دا اوس یو سړی دی هغه راغلی دی تاسو چې په 16 ګریډ کې التکو دا هغه د دې مخ کې دا هغه تجربه نشته نور څه ایکسپرټیز نشته اهلیت یې نشته او تا هغه د جنرالي ایکسایز کې اوس د صوبایي اسمبلی چې یو قانون ساز اداره ده د هغه د ایکسایز سره سوی مله کته ایکسایز تراولې ته د ایکسایز په لیګل برانچ کې هغه دلته ورکا چې هغه په لیګل برانچ کې دلته شوی که فرض کا هغه داغه سبجیکټ لا وی یا هغه په قانون کې ډیر زیات ایکسپرت وي هغه بدلته لیګل اوپینین ورکي اوس تاره وړه هغه تا د سمګلرانو مشر کړي نو هغه بس کار کوي هغه همدغه کار کوي کنه هغه چې صاحب صاحب تاسو به کتلی چې هغه د 450 شپږو او د 2 کروڑ روپو په گاډي کې ګرځي دا غنه مخ کې روسو دغه د 1 کروڑ روپو پروتوکولي د 16 ګریډ افسر دی نو د دې صوبې یا د دې حکومت تاسو ماته وایي په کارکړدګي موږ خبرې وو اب دغه د حکومت مثال درکو کنه چې د حکومت ویژن څه دی د دې حکومت سوچ څه دی
اوس دغه ټول ټیکداران راغلي دي څوک الته بناستي په وزیر الهاوس کې بناستي څوک په مختلف ډپارټمنټ کې هغه کړی دي څه تاسو نوم ناخلم شهاب صاحب یو هفته مخکې جی یو ډیر سینیئر بیوروکریټ سره ناسو جی ډیر سینیئر بیوروکریټ او چې د هغه نه یو قسم لکه مطالبه شوی دي یا کومې طریقې سره هغه ته کوم سیټونه افر کیږي چې کوم د پیسو والا سیټونه صحیح نو هغه ځنه شم بیانولې او چې د کوم ځنه براه راست دا رابطي کیږي ها چې تا کومنګ په دې سیټ باندې لګاو نو ته موږ له دومره روپۍ راکې ٹھیک اله بتاو لګو یا ته څه کارو کې چې ته لګو گزاره وکړه دی بل طرف ته لګ لاړ شه نو څو هغه ټیکټری کې نو دا بل کس راغلی دا چې دې ځنه لاړ شي موږ بتا سو بیا راوړو بقول د هغه بیوروکریټ هغه وی چې ډیر کولاو ډیلینګ او بارګینینګ کیږي او هغه وی چې ما په خپل 15 کال سرویس کې دا سي بارګینینګ ډیلینګ د بیوروکراسي چرته نو کتلې چې د ګریډ 20 افسران د ګریډ 19 افسران دا افسران چې دي نو دا هم په سفارش یا په سیاسي بنیادونو باندې سګي چې دا په پیسو باندې لګي په پیسو لګي عرفان صاحب بخنه غواړم تاسو به خبرې به جاری وي عنایت صاحب عنایت الله صاحب موږ جماعت اسلامي جی د شمالي امیر صاحب دی او تاسو ته پته دی چې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې دغه کومه تجربه سینیئر پارلیمنټیرین پارلیماني لیډر پاتې شوی د غزه او وزیر د مختلفو محکمو ټلیفون لاین باندې هغه سره خبرې اترې کوو د اسمبلی په صورتحال باندې چې دیو د حق له سوي چې دومره ځل دیو پاتې شوی دي چې آیا دیو داسې صورتحال په دې اسمبلی کې لیدل دا اوس کوم روان دي السلام علیکم جی وعلیکم السلام عنایت صاحب په خیر را لستړي مشي جی السلام علیکم وعلیکم السلام عنایت صاحب سټوډیو کې راسه عرفان صاحب ناشته سینیئر صحافي او خبرې مونږ کو مهرباني د خیبر پختونخوا د اسمبلی د موجوده صورتحال ګورو چې ان په موقع باندې یو طرف ته خو په بجټ باندې عام بحث جاری وو او څنګه چې مونږ تاسو په دې اسمبلی کې دا وختونه تیر کړي دي مونږ قاتل چې هغه کم ورځې به مخصوص وي د بجټ بحث ته پانو بحث په وشو او بحث په بیا وزیر خزانه صاحب چې کم دینو هغه وایند اپ کاو او اکثر به په قایدیوان هم راغی هغه بیا خپل خبره وکړه چې یاره صوبې د پاره څه کول دي اپوزیشن د پاره دغه لپاره په دې ځل باندې مونږ وکتل چې کله بحث چې کم دینو هغه مکمل شو نو په اخره کې په ایوان کې چې کم دینو زما خیال لسو که 12 ممبران پاتې وو چا پکې د کورم نشاندهي وکړه نو هغه هلو جی आवाज راځي تاسو ته هلو आवाज شهاب سے आवाज تاسو بریک کیږي تاسو خبره خو نو دا زمونږ خو خیر د ټلیفون لاین دی خو زم که تاسو لګ دغه وکړئ چرته आवाज کلیر دی زمو تاسو आवाज کلیر مونږ ته خو بالکل کلیر دی تاسو आवाज بالکل आवाज اوس ودرې زمو تاسو خبره جاری ها نو ما وینا دا و چې په اول ځل باندې په اسمبلی کې هغه وایند اپ سپیچ هم ونه شو او بیا چې په سباله پرون چې مونږ ورلو نو مطالبات زر پېښ کېدو د غره سپیکر سے براغه کېناستو واغه یو فرمان جاری کو چې اکثریتی پارټي چې کم دنو هغه زمونږ فیصله کړی دا چې سو پورې د خان ویژن په دې بجټ کې نه شامل دا به نه کیږي او مونږه بس د مطالبات زر نه پېښ کوو نو اسف د خپل تجربې په بنیاد باندې ستاسو چې څومره وخت شوی دی آیا داسې سم مخ کې داسې شته دی مثال چې چرته داسیم شي وي داسې خو خیر چرته نه شي راوړل غیر جمهوریت رویه ده جی اپوزیشن کې یو ممبر هم هغه ته اپورچونټي ورکړي چې هغه اکاونټیبل کی گورنمنت ځکه جمهوریت بنیادی طور د کلیکټیو فیصلو د کلیکټیو د بیا دغه شانتي د اکاونټیبিলিټي نوم دی چې په هغه کې په پارلیمان کې ټریجری بینچز یا د حکومتي چې کوم حکومتي بینچونه دي د هغه محاسبه اپوزیشن کوي وو چې دلته خبر په خوا کې اپوزیشن عادتي لحاظ څخه کمزور دی خو لیکن داسې پارلیمنټریان چې چاغي په موثر انداز باندې خبره کولی شي او د کې د حکومت هم خیری خو چې د کوم حکومت نیت صفای او هغه واقعي لکه څه پوزټیو ډیسیژنز کول غواړي خدا حکومت خو لکه همیشه د پاره نه بجټونو د کرپشن لپاره جوړي او بیا بیډ گورننس ته دغه شانتي د خپل منظوري نظر کارکنان چې دي نو دا هغه
د مفاداتو خیال ساتي. او داسې پریسیډنټ او داسې روایت خیبر پختونخوا په اسمبلی کې نشته دی، تاریخ کې نشته بالکل، او تاریخ کې نشته دی. دا خو ډېر زیات لکه دا اسمبلی کې به اپوزیشن ته یو دغه ورکړل کېده، یو مقام ورکړل کېده، بلکې حکومت به ماته یاد دی چې د وزراو به د اپوزیشن د لیډرشپ او د پارلیمان لیډرز ډېر ریسپیکټ کوو، سپیکرانو به ډېر ریسپیکټ کوو. ایم ایم ای دور کې بختیار خان سپیکر نو ماته یاد دی چې ټول پارلیماني لیډرز به د بجټ دوران کې ځان ته په ډینر باندې په لنچز باندې راغوښتل. یو کلیکټیو جاینټ ډینر به کېده په بیا د ټولو ایم پی ایز په اسمبلی کې، گورنر هاوس کې به ډینر کېده او دا خلک به ټول په یو ځای باندې راجمع کېدل، یو کلیکټیو تصویر به ایسته کېده. هغه روایات چې حکومت ختم کړل. بنیادي طور بجټ خو دی وایي چې مونږ عمران خان څو پورې نه ویل نه پنده بجټ چې دا د کې پی ګورنمنت د خلکو دغه دی، دا د عمران خان تمام تر همدردیانو باوجود هم دا خبره زه کوم چې دا د هغه نه بلکې کې پی د عوامو اختیار دی او د کې پی عوامو د اختیار ورکړو، د عوامو د مفاداتو لپاره خبره کیږي، دا په خوله باندې کیږي. صحیح. یعنی د پاکستان آئین کې دا خبره لیکلې چې د صوبایي اسمبلی پروینشل کنسالیډیټډ فند کسټوډین دا، یعنی چې کوم پروینشل کنسالیډیټډ فند دی چې د کوم صوبې ټول اخراجات کیږي او پاره کې د مرکز او د صوبې ټول پیسې را جمع کیږي، نو دا هغه نه چې یو پیسې وزي او خرج کیږي، د دې ټول اپروول چې ده منظوري دا به د صوبایي اسمبلی نه غوښتل کیږي. یعنی د کابینه اخراجات او دغه شانته د حکومت د تنخواګانو د ډیولپمنٹ هر قسم چې څونه اخراجات کیږي نو د آئین مطابق د صوبایي اسمبلی نه اپروول غوښتل کیږي. بالکل دا اپروول د 30 جون 2025 پورې ضروری دی چې د روان کال لپاره کوم بجټ پیش شوی چې د اخراجات قانوني شي. او 30 جون 2025 نه وروسته چې کوم اخراجات کیږي هغه به انکانسټیټیوشنلی غیر آئینی وي او غیر قانوني وي. او دا د حکومت ذمہ داری ده چې د 30 جون نه مخکې چې دی نو لکه د روان کال بجټ پاس کی، ځکه چې هغه اخراجات او هغه بیا اتورایزیشن منای د صوبایي اسمبلی چې نه نو اب الیګل وي، بلکې زه خو هم چې ای جی افیس تام کولی چې هغه دا پیسې ریلیز نه کی، دا هغه سره دا اختیار پکار دی چې وي د کانسټیټیوشن لاندې اخراجات نه کیږي چې هغه منع کی په دې تنخواګانې سټاپ کی او شي سټاپ کی. ٹھیک. او انای سے بل طرف ته حکم دی نو آئینی او قانوني تقاضم چې فرض کا یو حکومت چې کوم دی نو هغه په بجټ پاس کولو کې کامیاب نشي، نو بیا خو دغه چې کوم حکومت ته نو دا خو مخکې د تلو چې کوم دی نو قانوني تور باندې آئینی تور باندې بس دغه حکومت خو بیا ختم شو کنه. ګوره بجټ خودي په خپل نه پاس کړي سره عددي اکثریت څه دی او د چې بجټ پاس نه کړي نو د اخراجات ټول الیګلی او دا چې لکه دا به یو غیر قانوني غونډه کې دا غروانی، ځکه چې دا د عام پارلیمنت ایکټ نه صوبایي اسمبلی ایکټ نه دی، بلکې دا د پاکستان د کانسټیټیوشن پروویژن دی. صوبه کې څومره اخراجات کیږي او د پروینشل کنسالیډیټډ فند نوزي دا ټول اخراجات چې دي ته صوبایي اسمبلی اپروول ورکړي. بالکل تیر شوی کال اپروول چې د 30 جون 2025 پورې ورکړل شوی، 30 جون 2025 نه اخوا که بجټ پاس نشي نو یو پیسې هم دی نشي خرج کولای، ځکه چې دا به الیګل وي. دا بالکل انای سے تیر کال په جون کې مونږ کتلیو چې دا غینه مخکې کم نگران حکومت او هغه کم اخراجات او کم څه شویو، نو بیا چې هر کله دای اسمبلی رااله نو دیو د 30 جون 2024 نه مخکې چې کم دی نو دیو هغه د غم ورکړل د نگران حکومت هغه اخراجات چې کم څه شوی دا غي پروول مو هغه بجټ هم دغه کنه دا غي د لپاره په عین کې پروویژن او په قانون کې پروویژن دی. هغه دا دی چې کله عبوري حکومت قائم شو صوبایي اسمبلی نه ختم شوی وجود ختم شوی نو به عبوري بجټ پاس کېدی شي، عبوري بجټ با هم لکه بیا د صوبایي اسمبلی دا غي نه پاس کیږي، لکه هغه هم ته قانوني حیثیت څو پورې بند هغه پورې نه چې څو پورې لکه هغه نو لکه دا هغه خپل یو سچويشن وي، په هغه سچويشن کې دا هغه په قانون کې گنجائش موجود دی. صوبایي اسمبلی ایگزیسټ کوي دا هغه وجود شته دی، دا ټایپ بیس هیڅ قسم پریسیډنټ نشته. صحیح. او انای صاحب اخیری پوښتنه دا چې کوم وینا دیو کوي چې یاره مونږه دا بجټ داغه پر نه پاس کوو ته سو پوری چې پدې کې مونږه د خپل پیټرن چیف ویژن نه شامل کړي، داغه سره په سلا نه کړي، مونږ له دې ملاقات وخت راځي
به حیثیت سینیئر پارلیمنټیرین او بیا تاسو د حکومت حصہ پاتې شوی په مختلفو وزارتونو باندې پاتې شوی دا بجټ چې جوړیږي د بجټ دا پروسس د کله نه شروع کیږي آیا دا چې کم دینو په دې جون کې شروع کیږي چې دی و چې موږ د کې د دسمبر نه وروسته په جنوري کې دی یو بجټ کال سرکولر وکي ها او دا پروسس د جنوري نه شروع شي د جنوري نه شروع شي او دا داسې زی څلور میاشتې پورې دی دا کنسلټیشنز کوي ټیک بیا په مارچ اپریل مئی کې دا میچور کېدل شروع کی بلکې د مئی 20 تاریخ نه وروسته په خوانه زمانہ کې چې کوم پوسټونو کریشنز دي په بجټ بوک کې دا به سټاپ شو ځکه چې کوم ریګولر بجټ کاپی و هغه به شایع شو لکه یو کې لحاظه صرف ای ډی پی باندې وکړ چې جون او د پورې روانو نو دا پروسس تقریبا 3-5 میاشتې باندې محیط پروسس بالکل همدغه ډیره مننه انای صاحب زموږ د ګرانو اوریدونکو کتونکو سره خبرې کولو عرفان صاحب همدغه چې څنګه انای صاحب خبره وکړه ما غوښتل دا چې یو پارلیمنټیرین د خپل خلینو دا خبره وکړي چې دا پروسس شروع کیږي د جنوري نه جی شپږ میاشتې چې کوم دینو دا پروسس روان دی دغه کیږي او دی وایي چې رمونګه د دې تاسو په خپل ریکارډ وګورئ د جنوري نه واخله تر د دې جون پورې چې کله د کابینې اجلاس کې دوه بجټ منځوري ورکړی کېدله د دغه پورې د دې څومره ملاقاتونه شوي دي او بل یو پوینټ چې داغه خو خیر د دې خپل منبرانو بیا نه پی وکړل خو د مشیر خزانه په دغه کې اسمبلی په فلور باندې خبره کوله چې په دې بجټ باندې د دې منبرانو سره 250 غنټې مشاورت شوه د وزیر اعلی جی هغه خو بیا خیره منبرانو وی چې زموږ خو چاړو ته پوښتنه کړي خو بهرحال چې دیو د منبرانو سره 250 غنټې مشاورت کاو نو دا خپل پټرینشپ سره مشاورت یو ورځ نشو کولای چې د اختر د شپې پورې د دې ملاقاتونه کېدل شهاب صاحب زه بار دا وایم او په دې باندې د طریق انصاف چې کم زمونږ دوستان دي رونه دي هغه موږ ته بد رد هم وي موږ بیا غي ته وایو چې تاسو لږ عقل نه کار اخلي خدای خاطر وکي تاسو زونه د سینې دي اوس د دې بجټ مخالفت څوک کوي حکومت کوي کنه بالکل حکومت په خپل کوي ما اوس مو قتل د دې صوبې په دې پارلماني تاریخ کې دا پاول ځل باندې دي چې د دې صوبې حکومت هغه د حکومت نه زیات د اپوزیشن کردار ادا کوي لکه د بجټ مخالفت به نور کله چا کولو مونږ هم د 15 کالونو دا بجټ کور کو اپوزیشن به کو کنه اوس دا حکومت دی ښا چې دا بجټ دوی پاس کوي نه نو پیش کوي سلا او کابینې نه ولې پاس کو او بیا د دې نه مخکې د کابینې نه ولې منځوري ورکړه تاسو ډرامې روانې دي دا ټوله ډرامې دي شهاب صاحب موږ بار په دې خبرو ستړي شو چې دا بجټ نه د دې ټول نه اسانه طریقه دا و چې ته د سره د جنوري چې تاسو کوم خبره کوي دا پروسس د سره شروع کوم دا بجټ د سره تیاروم بالکل د دې د کابینې نه چې د کم انچارج چیف منسټری چې هغه به د دسخط کوي چې په هغه کې د دوی درې دیر شروکنی کابینه ناشته وا دا وزیران چې د نن په اسمبلی کې چغي وਹੀ مخالفت کوي دی به د کابینه اجلاس کې ولې د مخالفت ونکو چې موږ دا نه کوو دا پورې چې سو پورې زموږ پیټرنشپ منځوري نه ورکړه یا چې دوی کوم هغه سو کارت نام نهاد تحریکونه دي چې دا راخلاص شوی ني دا بجټ د سره تیاروم د دې بجټ د کابینې منځوري مو ورکوا دا بجټ په اسمبلی کې م پیش کوا نه په دې باندې څوک ډیبیټ کوي نه به خبره کوي چې تاسو حکومت انټیکټ وی به اسمبلی ډیزالو کیږي ډیزالو بشي نو زه په دې خبرو نه پوهیږم چې د خلکو دا دوی څه بیوقوف جوړ کړی دي دا خلک تاسو نموي چې د دې صوبې د اهم او د اصل مسلو نه توجه غیر ضروری خبرو طرف ته راګرځي پرون یو ویډیو راغلی دا هم دغه حیات آباد میډیکل کمپلیکس او د کې ټي ایچ ته هغه کې مریضان راځي هغه یو مریض وایي چې زه د حیات آباد د تورغر یم او ما خپل مریض راوړی دی په هسپتال کې پروت دی په ایوب میډیکل کمپلیکس کې هغه چې ما په مریض باندې 3 لک روپۍ ولګېدلې هلته ټیک نشو هلته په آی سی یو کې د اکسیجن ماسک نو ما خپل راوړو چې دلته رالم ایوب میډیکل کمپلیکس ته ګوري سوچ کو چې په خبر تر عالم زما په مریض دلته په سرکاري هسپتال کې 15 لک روپۍ لګېدلې خپلې ما سامان خریداری کړی دا صحت کارت دی پاغه باندې چې کومه دوايان دي هغه خی چې دا 2 نمبر دي جعلی دي دا د کوم کمپنیانو دي نو هغه بل کا څنګه کوي چې را د دې حکومت چې دی د دې صوبې عوام چې دي دا زناور غني
دغه هسپتال دی موږ بار بار دا ذکر کوو چې ستا د صوبې په دغه غټ هسپتال کې که خیبر ټیچنګ هسپتال دی که هغه حیات آباد میډیکل کمپلیکس دی په هغه کې خلک ودرېږي احتجاج کوي مظاهرې کوي هغه ویډیو خلک راځه کوي خو بیا به څه وایي بیا به وایي چې د تعلق د ان پی سره دی د تعلق د جی واي سره دی د تعلق د پیپل پارټي سره دی او د ښکاری او خلک ټول راټول شوي دي حکومت بدنامي نو اوس دغه خو مریض پروت دی دغه تعلق چې زره سرم دی اوس دا 12 کاله چې دا کم دلته د پویو او د شادو نه نیرونه بېدل دا چې هر څه خوشالیانه وي دا چې سہولیات کمو نو هغه غریب ولې فریاد کوي هغه ولې دا خبره کوي چې هلته د اکسیجن ماسک نه ملاويږي عرفان صاحب زما خیر له ټلیفون لیک باندې سوق دی یا خو بستا سونه سپوختنه کوي یا بخپل څه خبره کوي خو چې وایو السلام علیکم وعلیکم السلام جی جی پروګرام کې تار کله وای سو خبرې کوي کم زینه مرزا عبدالرشید ما هنگونه موضوع سره دا ورېدو مونږ ویل غل څو نور لون شوې دي کنه جی عبدالرشید صاحب موضوع څه جی خبر ټاپک چی شه خبرونه خطا ټاپک نه مونږ په خیبر پښتونخوا یې سملې باندې او د دې منبرانو چې کم بغدي پاغي خبرې اترې کو جی زما خیال لغي کال لغه شو وابه ورینو بیا به مونږ ته کال وکړي چې موضوع سره نو عرفان صاحب تاسو همدغه خبره کوله سر مونږ دا دی چې یو بل خبره تاسو خبره کوله خو تاسو به چیرې په دې سملې کې د دې چې کوم خبرې کېږي دا اوس بل ورځ د پیر د ورځې نه به دا مطالبات زر پیش کېدل شروع شي دی بوله سګراوند جوړ کړي دغه بو کې وایي چې زموږ سبا د اتوار په ورځ باندې اجلاس کېږي د سیاسي کمیټې نو پای کې بوله سلار رو باسي نو په دغه کې به تاسو وګورئ د مطالبات زر چې کوم دي که نه په اول ځل باندې مونږ وکتل چې د حکومتي اراکین هغې په دې کې کټ موشن ورکړي دي لکه دا خو اپوزیشن دغه ورکړي اپوزیشن کوي همیشه دیو ورکړي دي حکومت لکه د دې مطلب دا دی چې د دې خپل منبرانو په حکومت باندې اعتماد نشته دا خو لکه اعتماد هغه اپوزیشن خو دغه ورکړي هغه چې زموږ په دې اداره باندې فرض کا په صحت لپاره چې تا کم بجټ ورکړی دی دا نه دی ټیک زموږ په دې اعتماد نشي نو د حکومت ممبر چې کوم وایي زما په دې باندې نشي دا خو په ډایرکټ په حکومت باندې عادت اعتماد دی شاب صاحب ما وختي تاسو ته خبر وکړله چې دوی ته د اوسه پورې دا پته لګي نه چې مونږ دلته په حکومت کې یو که مونږ په اپوزیشن کې یو دا که په اپوزیشن کې نه هم په سړکونو باندې دا که په حکومت کې نه هم دا په سړکونو باندې په احتجاج باندې بالکل اوس هغه ورځ د دې خپل سړی تقریر کوي په اسمبلی کې او خپل کابینه رکن یا ایم پی ای هغه د اسمبلی نه واک آوټ کوي نو دا بالکل با جوړ والا انور زی دوی په دې صوبه کې د حکومت نه زیات د اپوزیشن کردار ادا کوي او دوی ته هم پته ده چې دا خلک ریسرچ نه کوي دا خلک ډیر سوچ نه کوي چې موږ سوایو تاسو ته ماوي چې دلته ډیجیټل خوشحالي ده دا په فیسبوک د لارې د ټیک ټاک د لارې دا د انسټاګرام دا د ټویټر بالکل دا د واتس اپ په دې باندې بس دا شنه باغونه جوړ شوي دي هر څه ټیک روان دي نه خو دلته تاسو ماوي چې غربت شته نه دلته نه په یو کال کې 2 لک خلک د خیبر پښتونخوا بهر ته ځي نه دا خبره مزمل اسلام تخکاری نه خلک دا تاسو کوي چې دا په یو لس کال بعد په پیښور کې یا په بل ځای کې د هسپتالونو یا د تعلیمي خلک احتجاج کوي نو دا خلک دغه نه کوي چې دا د ان پی حکومت او دا د جی واي او دا د پیپلز پارټي او دا د مسلم لیګو دا یو لس 2 کال تاسو هم د دوی نه خلک کوي خلک په دې باندې نه لګي نو دا ټول چې دي په دغه لار باندې دوی ته هم پته ده چې نن سبا خلک احتجاج لنروزي خلک چې دي هغه د ګراوند ریالټیز نه په دې باندې زیات کوي چې بس ته یو ټیک ټاک جوړ کا د یو 1.5 سکندو یو سال بس هغه چلیږي هغه یو میاشت لپاره بس کافی دی دا ډرامې کوا بجټ پاس کومه بجټ نه پیش کومه بجټ پاس کومه او نه پاس کومه زه دغه سره مشاورت کوم زه دغه سره مشاورت نه کوم نن دلته بیٹه کو شو نن دلته بیٹه کو شو سپیکر ته استعفا ورکا او جن ور کوم او ما ملاقات ته پریدي او ما نه پریدي دا سدي دا پارلیمان د حکومت د نظام به دسي چلی د صوبې د خلکو ته او خاص کر د حکومتي پارټي چې کم خلک دي کله کې ځوانان دي بوډاګان دي زنانه دي اسه غیله هم پکار دي چې لو كنت کې د بل اړه هم ګوري صرف د پاکستان تحریک انصاف ګروپونه ټویټر فیسبوک دا شیونه چې کوم دینو واتس اپ دا د دینه کلک بار راوځي نو دوی ته به حقیقت پته ولګي چې دا سې ځکه چې دیو ته خو اغي په دغه سوشل میډیا کم فیډینګ کوي هم اقا اغیره ده کوي او زما په خیال سره په ټایم زمو سره بس ختمېدو ول د عرفان صاحب خدا کم څه چې دیو کوي اسه ته نه غني
چې دا د عوامو له دوکه ورکوي د عوام د ځان سره انټیکټ ساتلو دپاره ځکه چې عوام پې اوس پوه دی بل ورځ هم چې د صوابۍ کې د شیرام ترکۍ د کور مخې ته خلک راغلي او درنې ورکړې ده چېرې تاسو زموږ دپاره په دې دومره وخت کې څه وکړل تاسو څه کوئ لکه دیو خو تر اوسه پورې خبره دا وه چې عوام کارونه نه غواړي خو اوس دیو ته پته ولري چې اوس عوام په موږ پسې راوځي نو دا یو طرف ته زما په خیال سره چې د خلکو ته دا کارکنان په دې دوکه کوي چې هغې ورته وایي چې تاسو دلته راغلي وئ موږ خو تاله سلووټ درکړی چې خان به رازادوئ نو دا دیو له چې کوم دی نو داسې وکړه چې موږ د صوبې بجټ روکاو کړو د خان د دغه دپاره چې یاره موږ د رهایي دپاره ولې د رهایي دپاره او د هغې دپاره نو دا د خپل کارکنان دوکه کوي نه دوکه کول خو ډېر هغه لفظ د شهاب صاحب که دې نه څه بل راځي نو زه چې هغه د بېوقوفه جوړ کړي دي او هغه کم خلک چې په دوی باندې یقین کوي نو یقینا چې هغه به هوی هم دغه شان دي چې په دې ډرامو باندې د اوسه پورې په دې باندې پوهېږي نه سوچ نه کوي چې دا څه روان دي دا څه کېږي ډېر زر هغه وخت را روان دی چې دا کارکنان به دغه وزیر اعلی هاوس د دې منسټرانو د کورونو په دې باندې به نه صرف پتراو کوي د دې په دې باندې به نه صرف توړ پوړ کوي د دې به نه صرف دا ګاډي ماډي په کاڼو باندې ولي بلکې هغه وخت را روان دی چې زر به په دغه اسمبلۍ کې تاسو وګورئ چې د خپل حکمران جماعت دا خلک به یو بل سره لاس اچوي اوس یې اچولي دي دا دې حد ته دا خبر را رسېدلې چې تا دا خبره وکړه د انورزیب خان دا دې حد ته دا خبر را رسېدلې ده چې انورزیب ښکاره وایي چې دا امپورټډ یا مسلط شوی مشري خزانه د کراچۍ نه راغلی په موږ باندې دته د باجوړ څه پته ده چې هلته څه ضرورت دي دته د ټانک څه پته ده دته د شمالي او جنوبي وزیرستان څه پته ده نو اوس دا خبرې ټولې د دې په خپل پارټۍ کې د نه شهاب صاحب ډېرې خبرې موږ په دې پلیټ فارم باندې نشو کولی موږ ته ځان بد ښکاري چې کم الفاظ په کابینه اجلاس کې او په هغې کې یو بل متعلق دوی بیانوي او په آپ د ریکارډ چې کوم هغه کېږي نو موږ ته ځان بد ښکاري ځکه چې هغه خبرې د دغه شانتي جنرال پبلک ته هغه په دې پلیټ فارم باندې د ویلو نه دي ډېره مننه عرفان صاحب زموږ سره د صوبې د خیبر پښتونخوا د حکومت د اسمبلی کارکردګي او هغه عرفان صاحب ډېر په تفصیل سره سینیر پارلیمنټیرین سابقه NIS صاحب په هغې باندې خبرې اترې وکړلې او همدغه شیونه دي زموږ کار دا دی چې تاسو ته حقیقت مخې ته راوړو نور سوچ کول تاسو له پکار دي خو کوم څه چې زمونږ په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې روان دي مونږ او تاسو ته ویلی کېږي چې مونږ د خان د ویژن په بجټ کې شاملو نو نه به پاس کېږي خو زمونږ د خیبر پښتونخوا اسمبلی وزیران د حکومت واکداران هغې بل طرف ته وایي چې بجټ خو به خامخا پاس کېږي نو دا هسې داسې ډرامې د دې قوم سره او دې څه نه دي پکار نو پکار دا دی چې مونږ او تاسو په خپله په دې حالاتو باندې او چې څه روان دي په دې غور و فکر وکړو او یو حقیقت طرف ته چې کوم دی نو سوچ وکړو چې زموږ سره څه کېږي او څه روان دي او بل طرف ته زموږ د ترقۍ دپاره زموږ د سوکالۍ دپاره د موجوده حکومت څومره مخلص دی زموږ د پروګرام باخبره پښتونخوا کې همدومره خپل کوربه شهابالدین له ورکې اجازه شرط هم چې ښاد او آباد اوسئ د الله په امان